لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دا سورة کوثر. کوثر په دې کې ډېر شي اقوال راغلي چې کوثر نه څه مراد دی. بعض علماء چې کوثر دا قرآن کریم دا ډېر دی یو خیر شی دی یو بهترین کتاب دی او څوک وایي کوثر دا خیر کثیر بس ډېر نبی علیہ السلام الله پاک ډېر خیر ورکړی دی. نبی علیہ السلام ډېر برکات ورکړي د هغوی امت ته. نو هر خیر د دنیا د آخرت دا ټول پکې داخل دي. کوثر معنی خیر کثیر. او دا نه کوثر چې دی حوض کوثر دا د محشر په میدان کې یو حوض هم دی. یا اصل کې دغه نهر کوثر دا په جنت کې یو نهر دی او د محشر میدان ته به دی د هغې نه لښتي راغلي دي او یو حوض کې هغه جمع کېږي هغې ته حوض کوثر وي او نبی علیه السلام به دی یعنې خپل امت ته اوبه ورکوي او چې هغې اوبونه ورکړي نو بیا به د جنت ته تلو پورې تږي کېږي نه. الله پاک دې موږ ته نصیب کړي. نو دا حوض کوثر د نبی علیه السلام امت ته به هغوی ورکوي نو هغې ته هم ویلی کېږي قرآن کریم ته هم ویلی کېږي ځکه دا ډېر د خیر کتاب دی. نو دا سورت کوثر دی مکی سورت دی او 3 آیتونه. په دې کې هم بعضې علماو چې دا مدني دی او اکثر چې دا مکی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی حضرت قاسم رضی الله عنه یا حضرت ابراهیم رضی الله عنه هغه چې کوم دی وفات شو نو کافرانو به وي نبی علیہ السلام ته به ابتر وي بس دی ابتر دی نسل بس ابتر په عربی کې به داسې کس ته وي چې صرف لوریانې به یې وي او بچي به یې نه وو هلکان بس د نسل به وي ختم شي. نو د کافرانو به دا خبره کوله عاص ابن وائل او دارنګې نورو کافرانو به دا خبرې کولې وی دی ابتر دی نبی علیہ السلام به یادو نسل یې بس کټ کېدونکی دی. نو دا صورت مبارک الله پاک نازل کو. الله تعالی نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې تعالی ما ډېر خیر کثیر درکړی دی د دنیا خیر او د آخرت حوض کوثر قرآن کریم او کامیابی دستا او دستا د امت. نو دې وجه نه د هغې په شکریې په طور باندې په بدني عبادتونو کې الله پاک وایي منځونه کوه یعنې ټول بدني عبادت کوه خو بدني عبادتونو کې ټول نه اهم بیا مونځ دی او په مالی عبادتونو کې د ټول نه اهم زیات اهم چې کومه قرباني ده نو الله پاک وی وانحر یعنی که مونږ هم کوي نو د الله دپاره به کوي او دارنګه که قرباني به کوي دا به د الله دپاره کوي. نو په دې کې به مشرکانو باندې مرد شو. مشرکانو به مونځونه کول هم به شرک کو او د بوتانو په نوم باندې مونځونه کول عبادتونه به یې کول قربانۍ به هم د بوتانو په نوم کولې. نو الله تعالی فرمایي چې تعالی ما خیر درکو نو ته هغې په شکریې په طور باندې بدني عبادتونه هم کوه او دارنګې مالی عبادتونه. نو په بدني عبادتونو کې الله پاک ته مونځ ذکر کړو ځکه دا ډېر اهم عبادت دی او دارنګې په مالی عبادتونو کې قرباني کول لکه دا قرباني چې څاروي مونږ کما کوو نو دا په حقیقت کې گویا کې مونږ خپله قرباني پیش کوو لکه چې اسماعیل علیه السلام د ذبحه کولو حکم شوی ابراهیم علیه السلام ته او بیا الله پاک د هغې په ځای باندې ګډ راولېږو الله پاک فضل وکړو. نو چې څوک قربانۍ کوي د څاروو نو گویا کې دا خپله قرباني پیش کړه د خپل ځان قرباني چې خدای پاک ستا دین لپاره د ځان قرباني کوی شم. او الله تعالی فرمایي چې ان شانئک هو الابتر. شانئ په عربی کې دا وایي هغه کس چې دشمني بغض لري. نو الله پاک فرمایي چې ستا دشمنان نه دي عاص ابن وائل او کعب ابن اشرف وغیره وغیره عقبه ابن ابي معيط دا ټول چې کوم دي دا ابتر دي دا کټ دي. ابتر چې کوم دی یعنې د دوی نسل به کټ شي او دوی د خیر نه کټ دي د دوی بې نام و نشان د دوی نوم به بیا څوک نه اخلي او دغه شانتې وشوله.
نبی علیہ السلام د الله پاک ترقیات نصیب کړو او د قیامت پورې د نبی علیہ السلام د لور د طرف نه بیبي فاطمه رضی الله عنها طرف نه دا غوي نسل چې کوم دی هغه موجود دی. اوس هم په دنیا کې د نبی اسلام نسل موجود دی الحمدلله. او دا ټول مسلمانان هم په نسل کې دي، دا روحاني بچي دي. نو یو طرف ته روحاني اولاد او بل طرف ته د نبی علیہ السلام د لور د طرف نه اولادم هغه شته سیدان. نبی علیہ السلام نوم الله پاک اوچت کو هم په دنیا کې هم په آخرت کې. او دغه چې کوم مقابلین وکنه دا غو نوم هم څوک نه اخلي. کدا یعنی په دې دین په دې کتابونو کې دا هغه کسانو نمونه نه راغلي کنه، د عاص ابن وائل وغیرہ هغه څوک پیژني اوسنه چې دا عاص ابن وائل په کې لاسو کو او د ابو جهل هغه بچي استاد شو. نو الله پاک دا غو نمونه کړ شو، نوم هم څوک نه اخلي. ښا په دینی کتابونو کې لا نمونه ځای پر راشي و دا د دین دشمنانو. نو الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بشکه مونږه درکړې تا ته اے نبی علیہ السلام الکوثر خیر کثیر. الله تعالی ما ډېر خیر درکړی دی، قرآن مې درکړی دی او دین اسلام د دنیا او د آخرت هغه خیر مې درکړی دی. او دا رنګه حوض کوثر دا د نبی علیہ السلام په امت لا بیا اوبه ورکوي دا محشر په میدان کې. نو د هغې شکریا ادا کوه. فصل لربک وانحر، نو پس مونځ کوه د خپل رب دپاره، وانحر او قرباني کوه. د رب په نوم باندې مونځونه او قربانۍ د بوتانو په نوم باندې د بل چا په نوم باندې نه دي. مشرکانو به د بل چا په نومونه باندې د بوتانو په نوم باندې کوه. ان شانئک هو الابتر، بشکا دشمن ستا هغه بغض کوونکی ستا سره هغه عاص ابن وائل او د دین دشمنان ټول. الله وی هو الابتر، خاص کردا کټتی الله وی دا د خیر نه کټتی، دا بے نام و نشان د دوی نوم به ختم شي او بنیاد به وځي. لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. دا سورة کافرون مکی سورت تے او شپږ پدې کې آیتونه دي او روایتو کې راځي چې د سار په سنتو کې وړاندنی رکعت کې قل یا ایها الکافرون لستل او په دویم رکعت کې قل هو الله احد لستل. دا ډېر د خیر او د برکت سورتونه دي او په دې کې ډېر ثوابونه دي. کله کله دې په دې باندې نور سورتونه هم پکې لوستل پکاري، لیکن نور دا سنت دي او لازم نه دي، او بهتر دا چې دا په ټول لوستل شي. او دا رنګه د دې سورت په فضایلو کې دا لیکلي دي چې مافتن سوکودگیږي او دا صورت اولولی، بلکې دا صورت دا رنګ قل هو الله احد او آخري دو صورتونه نو الله پاک په حفاظت کوي او د شرک نه بده چې کوم نه بچ کیږي، د شرک او د کفر نه، د شکونو نه چې څوک په شکونو کې مبتلا وي. بعد خلکو شکونه ډیر راځي، نو دا صورت ډیر لولي وي. د شرک نه خدای پاک سره بچ کوي، د ګناهونو نه د دې په برکت. او نبی علیہ السلام یو صحابي ته وفرمایي وی کته دا غواړي چې په سفر کې د نورو مرګورو نه موچتي او خو په خوشاله کې وی مال دولت او د سورلې په لحاظ سره نو یقول یا ایها الکافرون او اذا جاء نصر الله او دا ان سورتنا دا چې کوم دی لولا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ودا لولا. نو هغه صحابي فرمایي چې ما دا لوستل شروع د په سفر کې، نو د ما دا حالو چې سورلې مې کمزورې وه، مال په لحاظ سره کمزورې وم، او چې دا مې لوستل شروع کړو نو سورلې مې له خدای پاک سره راکړه او د مال په لحاظ سره نو دا د وضو کېدو په ټایم کې دا لوستل پکاري. او د دې سره الله پاک دی انسان چې کوم دی برکت سره الله پاک حفاظت هم کوي. نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې مشرکانو نبی علیہ السلام د قسمه قسم پیشکشونه وکول چې نبی علیہ السلام کله د دین کار شروع کو
او د بوتانو خلاف او د کفر او د شرک خلاف او د کفر د نظام خلاف نبی علیہ السلام مهنت شروع کړ د اسلامي نظام قائمولو لپاره. نو مشرکان رايو دي شو او ته وی تعالی مونږ ډیر شی مال جمع کو او د ټول مکې د خلکو په ته مالدار شي او چې کومې ښځې سره ته نکاح کول غواړي تعالی مونږ هغه په نکاح کې درکو او ته د خپلې خبرې وې پرېږده. نبی علیہ السلام ته وفرمایل دا خبره وي د کېدو نه ده، دا بالکل نشي کېدی. نو بیا ورته دا خبره وکړه چې داسې کار وکړه چې یو کال ته زمونږ د یعنې مونږ به ستا د خدایانو چې کوم د ستا د خدای عبادت کوو او یو کال بیا ته زمونږ د خدایانو چې کوم دی عبادت کوه، داسې کار به وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا وی بالکل نشي کېدی چې د توحید دعوت خلکو ته ورکومه او بیا د شرک هم کومه، وی دا هم خبر د کېدو نه ده. نو بیا دوی وی کم از کم دومره وکړه چې زمونږ د خدایانو پسې خبرې مه کوه او مونږ به ستا د خدای عبادت کوو خو ته زمونږ د خدایانو پسې خبرې مه کوه چې دا څه نشي کولی او دا د عبادت مستحق نه دي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دا خبره هم د کېدو نه ده او دا صورت مبارک نازل شو. نو حاصل دا دی د دې صورت مبارک چې داسې صلح به څوک نه کوي چې کومه صلح کې یو حلال شی انسان حرام کی الله پاک حلال ګرځولي او څوک حرام کی، یا داسې صلح څوک کوي چې یو شی الله پاک حرام ګرځولي په شریعت کې حرامي او د صلح د وجه نه دوی هغه حلال کی. نو داسې صلح به پورې نه کوي چې په کومه صلح کې د الله پاک د دین یو خبره او یو حکم چې کوم دی هغه خرابي کی. لکه بعض ټایم کې اوس دا خلک صلح کوي دا جرګې وال خو اکثر د څه نه خبر نه وي که نه، نو نیت خو صحیح وي چې خلکو نن صلح وکړي خو کله کله داسې یو خبره وکړي چې هغه د شریعت نه خلاف وي، نو داسې ځان بیا د علماو نه پوهه کول پکار دي. د دې وجه نه پخوا به خلکو یعنې په جرګو کې ځان سره نیکان خلک او عالمان او پوه خلک هم ځان سره بوتلل. نو دا صورت مبارک نازل شو. الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دوی ته ووایه دا خاص کوم کافران چې دي او تا ته دا دعوت درکوي، نو ورته ووایه چې ای کافرانو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، چې تاسو د کوم خدایانو عبادت کوئ کوم بوتانو نو زه په حال هم د هغې عبادت نه کوم او تاسو هم زما د خدای په حال چې کوم دی عبادت یعنې نه کوئ، ځکه تاسو خو شرک کوئ. او دارنګه ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، پر روانه زمانہ کې زه ستاسو د خدایانو عبادت نه کوم، اراده مې ورته نشته او نه تاسو زما د خدای او زما د معبود چې کوم دی عبادت کوئ، ځکه تاسو شرک کوئ. نو داسې نشي کېدی چې پر روانه زمانه کې تاسو په شرک باندې یې او بل طرف ته تاسو چې کوم دی مسلمانان هم حساب شي او موحدین حساب شي، دا خبر د کېدو نه ده. بس لکم دینکم ولی دین، تاسو پر خپل عمل له بل زما د پر خپل عمل له ان دا صلح چې کوم دی بالکل مونږ هغې ته تیار نه یو. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون، وایه نبی علیہ السلام یا ایها الکافرون اے کافرو اے کافرانو لا اعبد ما تعبدون، زه عبادت نکوما فی الحال ما تعبدون د هغې بوتانو او د هغې خدایانو چې تاسو عبادت کوئ، ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوئ فی الحال ما اعبد د هغې الله تعالی چې زه عبادت کومه، یعنې فی الحال هم زما او ستاسو طریقه جدا ده، زما لاره او ستاسو لاره جدا ده فی الحال، ځکه زه ستاسو خدایانو عبادت نه کوم او تاسو زما د خدای چې کوم دی عبادت نه کوئ. او دارنګې په راروانه زمانه کې ولا انا عابد ما عبدتم او نه زه عبادت کومه د هغې چې تاسو عبادت کوئ، یعنې په راروانه زمانه کې تاسو د خدایانو ګوره زه عبادت نه کومه. ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوونکي یئ ما د هغې الله تعالی اعبدو چې زه عبادت کومه، چې زه د کوم الله تعالی عبادت کومه د هغه نظام منم، نو تاسو په رانوانه زمانه کې د هغه عبادت کوونکي نه یئ،
تاسو په شرک باندې پاتې کېدل غواړئ نو دا نشي جمع کېدی توحید او شرک دا ځان لارې دي دا الله نظام منل او طاغوتی نظام منل د بل چا نظام منل دا دواړه جمع کېدی نشي نو یو مطلب علماء کرامو داسې ذکر کړی دی او بل مطلب داسې ذکر کړی دی لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد اذا عبادت نکوما په حال او پر روانه زمانہ کې د هغه معبودانو چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاسو عبادت کوئ په حال او پر روانه زمانہ کې ما اعبد د هغه الله تعالی چې عبادت کوما یعنی په حال په دې زمانہ کې او پر روانه زمانہ کې نه تاسو د معبودانو عبادت کوما او نه تاسو چې کوم زما د معبود او د الله تعالی عبادت کوئ ولا انا عابد ما عبدتم او نه عبادت کوونکې او ما د هغه چې تاسو عبادت کړی دی یعنی پر تیر شوی زمانہ کې چې تاسو کوم شرک کړی دی او د کوم خدایانو عبادتونه کول نو ما په تیر شوی زمانہ کې هم د هغې ګورې عبادت نه دی کړی ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوونکي ان تاسو عبادت نه دی کړی په تیر شوی زمانہ کې ما اعبد د هغه الله تعالی چې عبادت کوما مطلب دا دی چې په تیر شوی زمانہ کې تاسو د ما د معبود عبادت نه وکړئ او ما تاسو د معبود عبادت نه وکړئ نو نه په تیر شوی زمانہ کې او نه په حال او نه پر روانه کې یعنی بالکل زما او تاسو لارې ګوره بالکل جدا دي او د دې نور تفاسیر علماء ذکر کړي دي خو بل دغه کافي دي لکم دینکم ولی دین لکم تاسو پر دینکم تاسو هغه عمل دی ولی دین او زما د پر زما عمل ان تاسو به دین بنور بیانوم هغه یو حق پرست انسان با دا الله قانون خلقو ته پیش کړي ولیکن تاسو نور خپل عمل له بل زما خپل عمل له خپل کار کوم تاسو خپل نور کار کوئ لکم دینکم ولی دین تاسو لپاره تاسو هغه جزا ده او تاسو هغه بدلی به تاسو ته ملاویږي ولی دین او زما د پاره زما جزا ان څه کوم عمل کوم مال به الله پاک باندې کوم دی هغه بدلی راکړي لا اله الا الله والله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم دا سورۃ النصر نصر چې کوم دی عبادت دغه ته ویل کېږي امداد کول ته ویل کېږي نو په دې کې الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې کړه د الله پاک امداد راشي او فتح مکه وشي او خلک ډلې ډلې په دې دین کې بیا داخليږي او اسلام راوړي نو بس بیا پوه شه چې ته کوم کار د پاره راغلی وي نو هغه مقصد بیا پوره شو نو د دې وجنه بیا الله پاک یعنی پاکی بیانوا الله شکر ادا کوا دا الله تعریفونه کوا او استغفار وایا الله نه بخښنه غواړه لکه الله پاک ډیر توبه قبلونکې دی نو په دې کې دا الله د امداد خبره شوې ده نو ټول سورۃ النصر ویل کېږي او دا مدني سورۃ دی او درې په دې کې آیتونه دي نو دا علماء کرام فرمایي چې د دې سورۃ بل نوم مبارک سورۃ التودیع هم دی لکه تودیع دا ویل کېږي رخصتولو ته چې څوک بس څوک رخصتوي نو په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وې د وفات مبارک ته چې کوم دی پکې اشاره ده چې بس د الله امداد بس راغی او فتح مکه وشوله خلک ډلې ډلې یعنی دین کې داخليږي نو بس پوه شه چې ته کوم کار د پاره راغلی وي نو هغه کار چې کوم سره ته ورسېد او تاسو به کوم دی اوس دنیا لکه تشریف وړئ او الله د به حاضري کېږي دنیوي وفات به تاسو باندې راځي د دنیا نه به ځي لکه دا خو زموږ عقیده نوره ده د اهل سنت والجماعت او د ټول امت مسلمه دا عقیده ده چې انبیاء علیهم السلام په خپلو قبرونو کې دا جمدي دي که څوک د دې نه خلاف کوي دا خلک ګمراه خلک دي خو د دنیا وفات پرې راغلی دی د دنیا نه تللی دي
او نبی علیہ السلام احادیثو کې دا خبره شته چې الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، انبیاء علیهم السلام په خپلو قبرونو کې هغه جمدي دي، باقاعده منځونه کوي. نو دنیوي خوراک او اسکاک ته حاجت نشته، ولیکن څنګه چې د دنیا په لحاظ سره د انسان په بدن کې دا روح وي، نو دا رنګې د نبی علیہ السلام په بدن مبارک کې په دنیا کې روح مبارک، نو په قبر مبارک کې دا غو په بدن مبارک کې دا غو روح مبارک هغه موجود دی. او دی وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صلى عند قبري سمعته ومن صلى نائيا ابلغته، چې څوک زما د قبر په خوا کې وي په ما باندې درود شریف وي، نبی علیہ السلام فرمایي دی وي اورما، او چې څوک د لرې نه وي نو فرشتي وي ما ته رارسي. نو بهر حال د حیات النبی صلی الله علیه وسلم بلکې ټول انبیاء علیهم السلام په خپل قبرونو کې جمع دي. دا د موږ مسلمانانو عقیده ده، او چې کوم خلک دې نه انکار کوي نو هغوی د خپل فکر پکار دی، سوچ کول پکار دی ولا چې د انبیاء علیهم السلام او د عام خلکو مې څه ډېر فرق دی، او بل صحیح احادیث په دې کې موجود دي، او دا د ټول امت یو متفقه یعنی مسله ده، عقیده ده. نو چې څوک د امت متفقې عقیدې نه هغه چې کوم انکار کوي، نو بیا علماء لیکلي داسې خلکو څخه ګور بیا منځونه هم داسې خلکو پسې نه دي کول پکار، بیا هغه دوباره واپس کول دي چې څوک د نبی علیه السلام د قبر مبارک کې د ژوندون نه منکري او حیات یعنی هغه برزخي چې هغه مونږ د روح سره دی، د نبی علیه السلام روح مبارک د هغوی په بدن مبارک کې موجود دی او په قبر مبارک کې تشریف فرما دي، خو د دنیا نه یې سره پرده کړې ده. نو دغه زمونږ عقیده ده. نو د نبی علیه السلام وفات ته په دې کې اشاره ده چې نبی علیه السلام د دنیا نه ځي، دا خو زمونږ ټول خلک دا مني چې د دنیا نه نبی علیه السلام تللی دی او دنیوي وفات پرې راغلی دی، خو لیکن د وفات نه پس قبر مبارک کې ځکې ښودی شو. نو ټول پیغمبرانو کې الله پاک روحونه بیا وی اچي، او سره د خپل روح نه هغوی چې کوم دی جمدي وي او باقاعده چې کوم دی منځونه کې صحیح احادیث په دې کې راغلي دي، مسلم شریف احادیث په دې کې راغلي، نور احادیث دي په دې کې. نو دې صورت مبارک صورت توضیع ویل کېږي، د رخصتۍ صورت چې د دنیا نه بس نبی علیه السلام رخصتېږي او په هغوی باندې وفات به راځي. نو دا صورت مبارک دا کله نازل شوی دی؟ نو ابن عمر رضی الله عنه داسې بعضې صحابه خدا رای ده چې دا حجة الوداع کې چې د نبی اسلام کوم حج آخري، نو بس نبی علیه السلام په هغه موقع وی دا صورت مکمل نازل شو، او دا روي الیوم اکملت لکم دینکم دغه آیت هم په دغه موقع نازل شوی دی. خدا داسې صورت دی چې مکمل بس نازل شو، آخري صورت دی، د دې نه پس بیا مکمل صورت نه دی نازل شوی، آیتونه وخت په وخت نازل شوي دي. نو دغه خدا رای ده چې په حجة الوداع کې دا نازل شوی دی دا صورت، او د دې نه پس بیا نبی علیه السلام په دنیا کې یو اتیا ورځې هغه جمدي 81 دن، او د هغې نه پس بیا نور آیتونه نازل شوي دي. او واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، دغه آیت مبارک چې په درېیمه سپاره کې دی، وایي دغه چې کله نازلېده نو نبی علیه السلام د هغې نه پس بیا 21 ورځې پس وفات شوی دی، او بعضې وایي چې 7 ورځې پس بیا نبی علیه السلام د دنیا نه تشریف وړی دی. هغه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله هغه آیت مبارک. خو اکثر مفسرین دا وایي چې نه دا صورت چې دی دا د فتح مکې نه مخکې مکه مکرمه په 8م کال باندې هغه فتح شوې ده، د هغې نه مخکې دا چې کوم دی نازل شوی دی. نو بیا چې کله مکه مکرمه فتح شوله، نبی علیه السلام په هغه موقع باندې دا صورت ولوسته، او چې کله حجة الوداع نو نبی اسلام بیا دا صورت مبارک ولوسته. نو د بعضې خلکو دا لکه ګومان راغی چې دا ګینې اوس نازل شو، لکه خلک به وخت وخت مسلمانېده، پکې دا د فتح مکې نه مخکې چې کوم دی نازل شوی دی. نو الله تعالی فرمایي چې ای نبی علیه السلام چې کله د الله امداد راشي او تا الله پاک غالب کې به دې دشمنانو فتح مکه وشي، مکه مکرمه فتح شي او ته دا خلک ووینې،
چې ډلې ډلې د الله په دین کې داخليږي او دا خلک ډلې ډلې په دین کې داخليږي نو دا غي نه پس بیا د الله ته ډیر متوجه شه د الله تعریفونه کوه شکر دې چې اسلام یې ترقی ورکړه او د الله پاک پاکي بیانوا استغفار وایا لکه الله ډیر توبه قبلونکې دی او ډیر رحم کوونکې دی دا د فتح مکې نه مخکې دا نازل شو او اصل کې خلک او مسلمانې ده وخت وخو چې کله مکه مکرمه لا فتح شوی نه و نو دې چاپیره خلکو وګي خو کله ډیر خلکو خو یقین راغلی چې دا پیغمبر دی خو بعد خلکو به قریش نه یریدل نو ایمان باندې راوړو او چا وګي خو چې وګه څنګه چل کیږي دا خپل قوم په ایمان راوړي کنه راوړي دا قریش او د مکه دا خلکو که دوی راوړو بیا به مونږ هم راوړو لکه دا چې کله نه ویني یو پارټي جوړ شي کنه قدرتي نو دا خلکو ته دومره لا اول نه مرګري کی لکه خلک وی کې دي چې دا ختم شي مونږ خپل زوړ دغم پریدو دا پارټي چې دا ختم نشي نو دا رنګ ډېر خلک په دې تمو چې اوس بس کیږي نو نبی علیہ السلام نوې یو پارټي بنیاد خېری د مسلمانانو او دا الله قانون خدا کی زمین پر خدا کا نظام دا الله پسمکه دا الله قانون غواړي دا غي پر مهنت کوي نو خلکو چا پیره غوږی خيو او چې کله مکه مکرمه فتح شو کنه او مکی خلکو اکثر اسلام راوړو نو بس بیا دا غي نه پس چا پیره خلکو ایمان راوړو ډېر ډېر بیا خلک راتلل و د یمن او وسو کسان بیا په یل باندې راغلو د یمن او په لار باندې بانګونه وی او د قران کریم تلاوت پې کو او مدینه منوره ته راورسېدل او اسلام راوړو نو الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې اسلام هغه مقصد او استاغه اسلامی ریاست بنیاد کې خوده او هغه یو اسلامی حکومت هغه شروع شو هغه بنیاد کې خوده شو نو دا الله تعریفونه کوا او پاکي بیانوا او بخنه غواړه واستغفره بخنه غواړه الله پاک نه نو بیا دا خبره مخکې بیا تیر شوې ده چې بخنه د څه شي غواړي پیغمبر نه ګناه نه کیږي انبیاء علیهم السلام د پیغمبرانو مخکې پیغمبرانو رسول هغه بالکل د وړو ګناهونو نه غلوینه اخو بالکل پاکي لکه خو نمونه وی د امت لپاره نمونه وی داونه خو ګناهونه نه کیږي نو علماء کرام دې مختلف جوابات کړی بعض دا و چې واستغفره دا الله نه بخنه غواړه د امت لپاره د خپل امت لپاره بخنه غواړه یا دا چې واستغفره دا الله پاک نه بخنه غواړه یعنی اته تواضع عاجزی ده د پیغمبر نه ګناه نه کیږي لیکن عاجزی پتا ور استغفار وایا او بخنه غواړه یا دا چې د پیغمبر نه داسې یو کار وشي چې هغه کار نور جایز وي هغه ناجایز نه هغه کار جایز وي خو د هغې نه غوره کار هغه بلي نو کله کله یو غوره کار هغه ته پاتې شي او داسې یو بل کار وکړي چې هغه ډېر غوره نه وي نور جایز وي نو د هغې نه چې کوم دی وي بخښنه غواړه لکه الله پاک وي توبه قبلونکی دی رحم کوونکی دی نو روایتو کې راځي چې نبي علیه السلام به د دې نه پس بیا سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه دا کلمات بیا ډېر لوستل کې ناسو پاتېدو ګرځېدو د منځونه مخکې وروستو سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه چې بس الله لره پاکي ده هغه تعریفونه وامه او د الله نه بخښنه غواړم الله توبه وباسم دا سورۃ النصر دی او سورۃ التوديع هم دې ته ویل کېږي بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح فاغه وقت چې راشي د الله امداد والفتح او فتح مکه وشي فیصله وشي مکه مکرمه فتح شولا ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا او تو وین داخلك په دې حال کې چې داخليږي د الله په دین کې په اسلام کې داخليږي افواجا فوجونه ډلې نو پوه شه چې هر کار مکمل شو الله فضل وکړو اسلامي ریاست قائم شو فسبح بحمد ربك نو پس پاکي بیانوا سره تعریفونو د پروردگار تا
دا الله پاکي بیانوه او د الله تعریفونه کوه منځونه کوه واستغفره او بخنه غواړه د الله نه انه کان توابا بشک الله تعالی کان توابا هغه ډېر توبه قبلونکی دی ډېر معافي کوونکی دی. نو په دې صورت مبارک کې د نبی علیه السلام یعنې وفات ته پکې وی اشاره ده چې د دنیا نه به ځي او تشریف په وړي. د دې وجه نه چې کله دا صورت مبارک وی نازل شو نو نبی علیه السلام ولوسته صحابه کرام خوشحالېدل وی زمونږ دین مکمل شو الله امداد به راشي او فتح مکه به وشي خلک به ډلې ډلې داخلي کړي. خو عباس رضی الله عنه هغه چې کوم دی په ژړا شو نبی علیه السلام ته تپوس وکړ وی تره ولې ژاړې یاره وی په دې کې خو ستاسو وفات ته پکې اشاره ده. نبی علیه السلام وی بالکل دا خبره مې داسې ده. او دارنګې وی دا حضرت عمر رضی الله عنه هغه به عبدالله بن عباس رضی الله عنه چې هغه کشر صحابي و خو هغه به د مشرانو سره مشورې ته کېنو په جرګه کې نو هغوی به یو بیا دا تپوس هم ترې وکړو اعتراض یې هم ترې وکړو مشرانو چېرې دی خو د مونږ نه کشر دی د ده په عمر کې خو د مونږ بچي دي او ته مونږ سره دا نوجوان مشورې ته کېنئ. نو عمر صاحب یو پیره وي دا خبره صحابه کرامو ته پیش کړه دا صورت یاره تاسو دې صورت په باره کې لکه څه وایئ په دې کې څه دي. نو چا به وي چې به د الله امداد به راشي او فتح مکه به وشي او ډلې ډلې خلک به داخلېږي بس پاکي بیانوه بخښنه غواړه وی دغه خبره پکې ده. نو بیا د ابن عباس هم نه تپوس وکړه چې تا سره یې ده نو هغه وی دغه خبره پکې هم شته خو لیکن د نبي علیه السلام وفات ته پکې اشاره ده. نو عمر رضی الله عنه فرمایل وی زمان دغه رایې ده چې په دې کې د نبي اسلام وفات ته چې دنیا نه به تشریف وړي دغه خبره مکمل شوه خلافت قایم شو اسلامي. نو د دې وجه نه وی تاسو ورته چې کوم دی کېنو ما لا اله الا الله والله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. دا سورۃ اللهب دې ته ویل کېږي سورۃ مسد هم ورته وایي. لهب دا لمبو ته ویل کېږي. نو الله تعالی فرمایي چې دا ابو لهب او د دې کوم مرګري دي دا ابو لهب ډله د دین دشمنان چې د قیامت پورې څومره دي دا ټول دوزخیان دي دوی له الله عذاب ورکړي دنیا کې هم کېدی شي او په آخرت کې به بچ کېدو نه دي. دا مکی صورت ته 15 آیتونه ده په دې کې. نو دا د نبی علیه السلام تر ابو لهب باندې مشهور ځکه دی ډېر ښکلی و نو خلکو به ته ابو لهب وي هم لمبو والا مخ په سم پړکار کوله خپل نوم یې عبدالعزا دی. نو دې د نبی اسلام مخالفت وکاو او نبی اسلام به خلکو د دین بیانو او دې پسې به شاته ورپسې او کله په ګټو باندې ویشته نبی علیه السلام وینې مبارکې به د هغوی نه لاړې خلکو ته ویده خبره ګورې مه منئ او ته هم ګورې بېدینه نه او دارنګې نبی علیه السلام یو پیره خپل یعنې خپلوانو ته او خلکو ته چې کوم دعوت ورکو تبلیغ یې کوو د صفا په غونډۍ ټول راجمع شو نبی علیه السلام ته دین خبره وکړه چې ګوره شرک مه کوئ کفر مه کوئ او د عذاب نه ویریږئ. نو دیم پکې و نو ده پکې نبی علیه السلام ته وی تبا لک لهذا جماعتنا وی تا دپاره هلاکت دی وي نبی علیه السلام ته وی تا مونږ سره د دې خبر دپاره راجمع کړو ټوله ورځ مې راله وی خرابه کړه. دارنګه کله کله به او د نبي اسلام په وی ګټې راواغسته په دغه موقع باندې په دې لاسونو باندې او کله کله به خپل لاسونو ته وی چې تاسو خوار شئ هلاکت یې وی دې هو چې تاسو به عذابې کوي نو هغه عذابونه کم دي وي. نو دا صورت مبارک نازل شو چې الله پاک فرمایي چې د ابو لهب لاسونه دې تباه شي او هلاک شي او د لاسونه دې مات شي او دارنګې دې دې تباه او برباد شي. نو چې کله بیا دا خبرې به کېدې چا به ورته وي چې عذاب نه ویرېږه ده وی نه اول خو عذاب مذاب شته دی نه او که چېرته شیم که نه نو وي د ما سره دومره مال دی او زما بچي دي وي دا ټول به قربان کړم او ځان به د عذاب نه بچ کړم.
نو الله پاک فرمایي ما اغنا عنه ماله وما کسب، نه به د خپل مال په کار راشي چې د پلار نه د پاتې شوی دی، وما کسبا چې کومې په خپله ګټلی دی دا به هم په کار را نشي. دارنګې وما کسبا دا د چې کوم اولاد دی کومې کسب دی د ده نه پیدا شوي دي دا به هم ګورې په کار را نشي. او الله تعالی فرمایي چې یقینا به دی په هغې اور کې داخلېږي ذات لهبو چې هغه لمبو والا دی. نو دی خو ما ابو لهب به د خلکو وي، الله پاک دی په هغې لمبو والا اور کې داخلېږي او دی دوزخي دی. او د ده ښځه ام جمیل نوم یې و، هغه هم د نبي اسلام ډېره لویه دشمنه وه او خپل خاوند به یې راتېزه په دشمنۍ کې، لکه څنګه چې څوک اور بلوي خشاک له راوړي او څوک راتېزوي. دا واړه بار ناستې دا بوزخه وایه وختي داسې ټول ټیم یې راله خراب کړو. سيصلى نارا ذات لهب. نو دا ام جمیل چې وه نو دې به د خپل خاوند چې کوم دی هغه خو نورم سیوا کوله، د نبي علیه السلام خلاف به یې راوچته او دارنګې دې به وي خشاک هم راوړو، ډېره بخیله وه، حالانکې مالدار کورنۍ وه لیکن ډېره بخیله وه. د بخل د وجه نه به بس هغه لرګي مرګي راوړل به او اصلي به چې کوم دی په هغې کې راوړل او د نبي علیه السلام په لارو کې به یې هغه اچول چې نبي علیه السلام ته پرې تکلیف شي. نو الله تعالی فرمایي چې وامرأته د ده را ښځه ام جمیل چې ده یعنې دا به هم دوزخ ته ځي. حمالة الحطب. نو د حمالة الحطب یو خو دغه مطلب هم کېدی شي چې دی به خشاک راوړه او پای کې به یې غنې راوړې په لار کې به یې نبي علیه السلام ته اچولې چې نبي علیه السلام به تکلیف شي، بل خپل خاوند به یې راتېزه لکه څنګه چې څوک خشاک راوړي اور به یې بلی دی به خپل خاوند نور هم راتېزه. او دارنګې حمالة الحطب چوغلخورې ته هم ویلی کېږي چې څنګه څوک خشاک راوړي او بیا هغه بل کي او خیزل پې کوي. نو دارنګې چې څوک چوغلي کوي نو هغه هم د خلکو منځ کې هغه تعلق ختم کړي او هغه اور بل کړي د مخالفت او د نفرت دشمنۍ پیدا کړي. نو دې به چوغلۍ هم کولې حمالة الحطب. او کتابونو دا هم لیکلي دي چې په دوزخ کې به هم علامه ابن اثیر رحمت الله علیه دا هم لیکلي دي چې په دوزخ کې به هم دا وی خشاک راوړي، دا هم په دوزخ کې وي، هغه خاوند هم په دوزخ کې وي. نو هغه زقوم او دوریع هغه خشاکونه به راوړي د دوزخ هغه لرګي، نو دا به هم په عذاب کې وي، د خپل خاوند دغه عذاب به نور هم تیزوي. او خدای پاک دغه رنګ په دنیا کې هم سره یعنې تباه او برباده کړه چې د دې په دې غاړه کې یو هارو قیمتي یو هارو خلکو ته به یې وي دا به د نبي علیه السلام به یادو د هغه خلاف په دا وی خرج کومه او ګیډي به راوړل. نو یو پیره چې کوم دی ګیډۍ راوړو په غاړه کې دغه هار و او په غاړه کې رسۍ اچولې چې ګیډۍ رانه ارتاو نشي دمه یې کوله غاړې ته یې اچولې او چې بس را پاسېده چې بس ارتاوه شوه. او بعضې و چې فرشتې بعضې کتابونه دا لیکي چې فرشتو سره دغه وکړو الله فرشته راولېږله بس ارتاوه شوله په دغې مرۍ کې له پړی ور واچو او بس ارتاوه شوله بس مرداره شوله. نو الله تعالی فرمایي چې فی جیدها حبل من مسد. نو دې په سټ کې به هغه رسۍ وي من مسد. مسد په عربۍ کې هغې رسۍ ته وي چې هغه ښه مضبوطه یعنې رختې شوي وي مضبوطه رسۍ وي. بعضو ته مونج وي که نه من مسد د مونجو هغه رسۍ د کجورې چې کوم دی د پټو د کجورې چې کوم پټې دي. او دارنګې بعضې مفسرین چې من مسد د اوسپنې هغه تارونه یعنې په دوزخ کې به د اوسپنې هغه تارونه د دې په مرۍ کې وي چې هغه به یو بل نه مضبوط تاو کړي شوي وي. او دا په دنیا کې هم د دې په سټ کې چې کوم دی رسۍ وه او بیا د هغې د وجې نه مردار هم شوه. او په دغه رنګې په آخرت کې هم د دې په سټ کې به هغه رسۍ وي او په دوزخ کې به چې کوم دی عذاب ورکړی کېږي. نو چې څوک د ابولهب پارټۍ والا دي د دین مقابلې کوي که نه نو الله پاک هغه بچ کېدو والا نه دي.
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب. یو ترجمه دا الله فرمای تبت یدا ابي لهب، هلاک شو او تبا شو لاسونه د ابو لهب. اکثر دا خلک کارونه په لاسونو کوي کنه، الله پاک لاسونه زکه یادي او بل دغه لاسونه باندې نبی اسلام په ګټه راغستې کنه، په ګټو باندې به وښتل. نو الله فرمایي د لاسونه تبا شو وتب او دیم تبا شو، دیم هلاک شو. او بل ترجمه داسې کوي تبت یدا ابي لهب، الله وی تبا بشي لاسونه د ابو لهب، دا به مات شي هلاک شي بیا د خیره شوي. وتب والله دې دم هلاک شي، دې دم تبا او برباد شي. نو دغه شانت بیا وشوله دنیا کې به الله پاک هغه نه کوي راوخې جوړه طاعون یو قسم کینسر ته ولګېدل. دا چې کله غزوه بدر وی وشو، تفسیر قرطبی لیکلی چې کله غزوه بدر وشو نو الله کې کافرانو هډیر شه مردار شو او یا به مردار شو او یا به گرفتار شو. نو دې په مکه مکرمه کې نو د عباس رضی الله عنه بیبي ام الفضل هغه مالته کې وا، او د عباس رضی الله عنه کوم دی یو غلام ابو رافع وی دغه دوران کې یو چا خبر راوړ چې دغه شان چلو شو په بدر کې او داسې ناشنا مخلوق یې خلکو بلیدو، ناشنا مخلوقو. نو ابو رافع وی د عباس رضی الله عنه چې کوم دی هغه غلام وی دا به کې دي چې یا فرشتي وي. نو دی ابو لهب پورې وخاندل اوی چې دا چاته کې دی شي ته دا فرشتي وي. ابا دواړه چې کوم دی په جګړه شو، نو دا ابو رافع وی کمزور یو او دا ابو لهب دواړه په جګړه شو. دا ابو رافع راو پردو دی ابو لهب ا د پاسه پکې ناستو او وهي. نو دا ام الفضل اخوا کې موجوده وا، نو دې فلرګي راواغستو او دی ابو لهب ته وی چې ګوره دا د مال خاوند چې کوم دی عباس رضی الله عنه چې کوم دی غلام دی او هغه نشته دی ته په دومره زوره ورشوي بیا هغه ته یو لرګي وتم په نو دا غي نه پس بیا خدای پاک به دانم راوخې جوړه یو دانه په راوخته د بدر نه پس وګوره د پس بیا د دانه راوخته نه او بس هغه دانې د وجنه بیا د مردار شوی دی. هغه خپلوانو چې کوم دی بیا د جدا کې دغه کو وی چې ته په موږ باندې مرض ونه لګي او چې بیا مړ شو نو په درې ورځې پروتو چا خو نه، لیکن بیا حبشي مزدورانو لا پیسې ورکړي وی ته یو دوغل بس یو کنه شانته وکنه ناغوی په لرګي باندې اخوا بس ورور کړو هغه کن دیتا او بیا به ګټو لکه باران کې وکړو ګټو کې بس بیا پټ کړ. نو الله پاک دې تباشه او په دنیا کې هم تباشه. ما اغنا عنه ماله وما كسب، فکار رانغه عنه د در طرف نه ماله د در مال چې کوم د پلار نه پاتې شو هغه هم فکار رانغه وما كسب او هغه چې د خپل کم ګټلو هغه هم فکار رانغه یا وما كسب فکار رانغه دغه کسب دغه بچي چې کوم پیدا شیو هغه بچیم فکار رانغه فیصلا نارا ذات لهب. الله پاک فرمایي یقینا دې به داخليږي پاغه اور کې ذات لهب چاغه بلیدو والا لمبو والا دې الله دوزخ ته بدېږي او د مرګ نه پاتم بیا عذاب شروع شو. نو دوزخ عذاب او آلته کې بیا په دوزخ کې وي. نو الله یقینا دې به داخليږي وامراته او دغه خزا ام جمیل هغه د دین مخالفه وه، نو چې کومې ښځو مخالفت کړی د دین یا کومو سړو نو په دنیا کې بیا عذابونه راغلي که په دنیا کې بچم شي که نه نه مر نه بس بیا فورا. نو الله فرمایي چې بس ابو لهب پارټي پیل ده د دین مقابلې کړي دي دا ګورې پیل دي. نو دا اخذ ام جمیل الله دا به یقینا دوزخ ته داخليږي. حمالة الحطب چاغه پورته کوون کې و د خشاک الله وی خشاکونه به راوړل. نو یا دا مطلب چې حمالة الحطب اند خاون د غوسه به سیوا کوله د نبی علیہ السلام او د دین خلاف، یا دا مطلب دی. او یا دا چې چوغل خورم و حمالة الحطب او بل لا چې حمالة الحطب
دوزخ کې هم خشاک راوړي د خپل خاوند دغه عذاب به پیسې واقعي او په خپل هم په عذاب کې مبتلا وي او دارنګه حمالة الحطب الله پاک چې دا خشاکونه راوړل دومره بخیله وه چې دونه مالدارۍ باوجود د یو لوی سردار ښځه وه لیکن بیا باندې کوم دی خشاکونه لرګي به یې راوړل او نبي اسلام ته پکې غنم په لار کې اچولې حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد الله فرمای فی جیدها دې په سټ کې یعنی په دنیا کې بس دا کار به کو لرګي به راوړل فی جیدها دې په سټ کې حبل من مسد هغه رسیدي من مسد د مونجونو هغه مونجو د کجورو هغه پټونه جوړ شوی مضبوطه رسي او بیا د هغې وجه نه مردارم شو ها دا خو د دنیا په لحاظ سره او یا آخرت فی جیدها د دې په سټ کې به حبل من مسد هغه رسۍ وي من مسد د اوسپنې نو مسد یعنې هغه د اوسپنې تارونه چې هغه به سم مضبوطې یو بل نه هغه یې بڼلي وي او تاو کړي به وي نو دې په سټ کې به هغه مضبوطې رسۍ د دوزخ وي او دا په دوزخ کې وي الله پاک موږ ته پناه نصیب کړي صدق الله العظیم